بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز فيه أي في المستثنى النصب على الاستثناء ويختار البدل عن المستثنى منه فيما بعد إلا حال من الضمير المجرور حال كون المستثنى واقعا في محل يكون متأخرا عن إلا احتراز أما إذا كان بعد سائر أدوات الاستثناء مثل عدا وخلا وغيرهما. وقشی جی بیان د مستثنا شروع او باغی کی من اول بحث کی د استثناء تعریف کړو. مستثنا من ویلی مستثنا غی سمت ویلی کیږي چې پس ته الا او دغه د اخواتو نه ذکر وی برابر خبره ده چې د متعدد د حکم نه روتی یو کنه وی روتی یعنی متصل یو که منقطعی. بم دویم بحث کی د مستثنا دوا اقسام سره د تعریفونو ذکر کړیو. مستثنا په دوه قسمه وی ته متصل ویل کیږي وی ته منقطع. مستثنا متصل هغه مستثنا ته ویل کیږي چې هغه په الا یا دغه باخوات سره د حکم د متعدد نروتی ذکرې کې مخکې نه داخلي. او منقطع هغه مستثنا ته ویل کیږي چې په الا او باخوات سره هغه د حکم د متعدد نوی روتی زکه پکې زکه داخله پکې نوی. دو بحثه. دریم بحث کې د اعراب بیان کړی. مونږ ویلیو د مستثنا د اعراب په اعتبار سره څلور قسم دي. اول نمبر مستثنا منصوب وجوبا او دویم نمبر مستثنا کې نسب او بدل دواړه جایز وي او دریم نمبر اعراب موافق به مستثنا ته عامل موافق به مستثنا ته اعراب ورکو او څلورم نمبر به مستثنا مجروري. به چې کله مستثنا منصوبه د غیر لپاره موږ پنځه صورتونه جوړ کړیو. اول کله چې مستثنا پس ته الا نه واقع وي الا غیر صفتی وي کلام موجب وي مستثنا متصل وي مستثنا منه مذکور وي دا ټول قیدونه پکې دي. په دغه صورت کې نسب واجب دی جاء القوم الا زیدا. دویم کله چې مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم وي بهم نسب وجوبي دی. او دریم نمبر کله چې مستثنا منقطع وي جاء القوم الا حمارا بهم نسب وجوبي وي. او څلورم نمبر پس تخلاو د عدانا فی الاکثر دلته هم نسب وجوبي وي. او پنځم نمبر پس ما خلا ما عدا ليس لا يكوننا دینه پس به هم نسبی وجوبي وي. لکه څوک لیټ راتلو مرزه او کراتله ګوتی متي ونی نسی څو صورت شو مجموعي پنځه. دویم نمبر اعراب چې مستثنا کې نسب او بدل دواړه جایزي یعنی منصوب ویل شي بنا بر مستثنا او د مستثنا منه نه بدلم جوړول شي نو کبه داغي اعراب درفو مستثنا منه والا نو مستثنا بدلی د دې بم رفعي کداغي د نسب د دې بم نسب وي او کغه مجرور وا دای بدل د بم مجرور وي پویږي به نن دغه سبق دی وښه ورته به پوره وسوري. کله چې مستثنا پس ته الا نه واقع وي یو کلام غیر موجب وي دوا او مستثنا منه مذکور وي درې دا درې قاعده لازمي دي چې موږ بیان کوو. کافی ولا بیان کړي به اوري. کله چې مستثنا بس د الا نه واقع وي اخوات الا نه یا د وغینه احتراز شو. کلام غیر موجب وي موجب نه یا د هتر شوی الته نسب وجوبي او مستثنا منه مذکور وي ځکه که مستثنا منه نوی مذکور به خو درې اعراب د عامل موافق ویل. ما دا خلاصه ویل به کې ردن نشم څنګه دا غلط ګوته ونی ولا ما ټول سوچ په خراب شو. او دا ویلی عامل موافق به وایو به مجرور وي خلاصه ویلی و. برحال
څوم اعراب شروع دی؟ دویم اعراب د مستثنا دا دی چې دی کې د مستثنا په وجه نسب هم ورکولی شي او بدل هم جوړولی شي د مستثنا منه نه، اب مبدل منه شي. دا به کله چې پس د الا نه وي کلام غیر موجب وي مستثنا منه مذکور وي، په دې صورتونو کې به مستثنا ته نسب هم ورکولی شي دې وجه نه چې مستثنا ده، او د مستثنا منه والا اعراب هم ورکولی شي د دې وجه نه چې د هغې نه بدل دی. نه پوهېږئ پې اول قید کمو پس د الا نه به وي، ځکه که د اخواتو الا نه وي دا حکم نه دی. دویم څه ځکه که کلام موجب وي نه بیا خو یې نصب وجوبي دی تېر شوی. دریم مستثنا منه به مذکور وي، ځکه که مستثنا منه نه وي ذکر بیا خو اعراب د عامل موافق وي د هغې وروستو بیان روان دی دریم نمبر کې. تاسو ورسېدلی بس همدغه سبق دی غوږ شی وته. ويجوز فی او جائز ده بدی کې فی المستثنا کی ای فی المستثنا کی بیان د مرجع وکو چې فيه کې ضمیر مستثنا تراجع ده. ويجوز جائز ده په مستثنا کی ان نصب و نصب ویلا علی الاستثناء بیان د متعلق کی چې بلکې داسې وایا النصب کی بیان د عهد کی چې الف لام به کې عهدی ده نصب د استثناء یاد. ويختار البدل او بدل هم جائز بلکې بدل بګي غوړه دي څوي نصب جائز ده بنا بر مستثنا. ويختار البدل او بدل اولاد ده خبره مینه وکړي ها بدل بګي اولاد د دې خبره بیان باخره کرام شي. ويختار البدل او غوړه دي بدل د چانه غوړه دي ان د چانه بدل جوړي ان المستثنا منه نه بدل جوړو بیان د متعلق وکړلو متعلق فيما بعد الا بست فيما باغزه کی چې مستثنا واقع وی بعد الا بست الا نا. ويجوز جائز دی فيه په مستثنا کې نصب صرف جائز دی على الاستثناء بوجوان دی. ويختار البدل بدل بکی غوره دی عن المستثنا منه نه بدل جوړي فيما بدس حال کی چې واقع وي مستثنا بعد الا پس د الا نه اول قید را لیکنا بعد الا. حال من الضمیر بیان راته د ترکیب کوي حال من الضمیر المجرور اي حال كون المستثنى واقعا في محل يكون متأخرا عن الا. خجیدی عبارت کی صاحب د جامع اشاره کوي بیان کوي د ترکیب د فيما بعد الا د بارا نو فرمایي چې فيما بعد الا د حال واقع شوی د جمله شبه جمله جوړیږي نو حال واقع شوی دی د فيه د ضمیر مجرور نه په دې طریقه باندې چې فيه کې ضمیر مستثنا تراجع دی اغذ الحال دی او به فيما بعد الا فيما جاری مجرور متعلق دی تر واقعا پورې او واقعا سره د خپل ضمیر او سره د خپل متعلق نه په شریک به دا حال واقع شوی دی د فيه ضمیری مجرور نه کوم چې مستثنا تراجع دی نو وی چې حال من الضمیر دا فيما بعد الا دا حال له د ضمیر نه کوم ضمیر المجرور کوم چې مجرور ضمیر دی یعنی فيه والا پورا بداسي چې حال کون المستثنا اشاره وکړل چې ويجوز فيه کی ضمیر چې مستثنا تراجع دی او ذل حال دی واقعا فی محل واقعا کی اشاره وکړل چې فيما بعد الا کی جاری مجرور متعلق دی واقعا پوری فی محل کی اشاره کوي دیتا چې ما په معنا د محل سره ده او یکون متأخرا کی اشاره کوي چې متعلق او عامل د بعد هغه یکونو دی او متأخرا دا د بعد ولا معنا ده یعنی دی کی دی ته اشاره کوي چې بعد کله په معنا د متأخرا سره راځي نو دلته هم دا معنا ده ترجمه بداسي شي چې جایز دی په مستثنا کې نسب او غوره دی بکی بدل د چانه بدل د مستثنا منه نه بدل فيما باغ محل کې بعد الا
عادسی بوایو بدسی حال کی چې واقعي وي مستثنا په داسې یو محل کې چې مستثنا پکې پس د الا نه ذکر وي. بهرحال ترجمه د وخت شی مخکې حال من الضمیر المجرور دا حال د ضمیر مجرور نه حال کون المستثنا په داسې حال کې چې مستثنا واقعا دا به واقع وي په محل په داسې یو محل کې یکون متأخرا چې دا مستثنا به متأخر وي عن الا د الا نه موجب دغه کبرې مخدو عن الله احتراز په دې قید سره احتراز را لې واقعا رويستلو اشاره وکړه لدی خبره ته چې متعلق واقعا دی فيما کې او فی محل کې محل رويستلو اشاره وکړه دې ته چې مان مراد محل او متأخرا مخ يكون متأخرا رويستلو اشاره وکړه چې متعلق او عامل د بعدا چې دی هغه يكونو دی. تاسو سپیږئ کنه خبره خو ګډه وډه نشو نو بده کې احتراز دی اما اذا كان بعد سائر الادوات دا ویلو چې کله دا مستثنا واقع وي پس نور ادواتنا بعد سائر ادوات الاستثناء پس باقی ادوات الاستثناء مثل عدا وخلا نفس واقع وي وغيرهما ما خلا وما عدا نفس زکه دغل ته خو به نسب وجوبي له تیر شوی. دویم قید فی کلام غیر موجب په داسې کلام کې چې هغه موجب نه وي یعنی نفي نهي استفهام نبوب کې یو وي کلام موجب چاته ویل کېدلو چې نفي نهي استفهام پکې نه وي نو غیر موجب بچاته وي چې دغه درې وړو نه پکې یو وي. وګورئ کومه ده د سره احتراز د چا نه رالی دا اله چې کله پس د اعلان واقع وي او کلام موجب وي به نسب وجوبي تیر شوی دی. احتراز دی اما دا مستثنا نه اذا وقع فی کلام کله چې واقع وي په کلام کې کم کلام کې واقع وي موجب کلام کې فإنه منصوب وجوبا ځکه به خو نسب وجوبي وي کما مر لګا تیر شوی. وذکر المستثنا منه درم قدسو پس د الا نه به واقع وي کلام بغیر موجب وي دوا درم مستثنا منه با مذکور وي. تاسو را صحیح بدی دا قید ولی ولګو ځکه که مستثنا منه مذکور نوی نه به خو د عامل موافق را فی درم نمبر روان دی. والحال وذکر المستثنا سر علامه جامی فرمای والحال اشاره کوي بیان ترکیب کې دسی وایا او موږ ته خی چې وو حالیه دی والحال انه قد ذکر او به اعتراض نه جواب دی چې لکه ماضی کله حال واقع شي به خو به قدر وړي ولا بد فی الماضی المثبت من قد دل قد نشته دی ویجی موږ ویلو مخکې قد عام دی که مذکور او که محذوف فی دلته محذوف دی. والحال انه قد ذکر المستثنى منه حال دا چې ذکر بوي بګي مستثنى منه او کنه وی ذکر احتراز بدی احتراز دی اما اذا لم يذكر المستثنى منه چې نوی ذکر مستثنى منه فانه ذکر بدغه صورت کې حين فانه شان داده حين اذن يعرب على حسب العوامل دغه وخت کې خو مستثنى معرب وی د عامل موافقه. وفي بعض النسخ ذكر المستثنى منه بغير واو دلته مولوی سے بیان د نسخو کوي د کافی په بعضی نسخو کې وو نشته ډایرک راغلی دسی بعد الا في كلام غير موجب ذکر المستثنى منه ورسنه وذکر نه ده صرف ذکر ده خنو به با د دې ترکیب څه وی ویجی به صفت وی کنه د کلام غیر موجب د پاره به صفت وی کا غیر موجب د پاره وګورئ. وفي بعض النسخ کې راغلی ذکر المستثنى منه بغیر واو على انه صفه اغدا چې دا به صفت وی لکلام غیر موجب د پاره پویږي کنه نو دلته څو وذکر الت صرف ذکر المستثنى منه اے کلام بدسی کلام کې بوي چې غیر موجب بوي او داسې کلام غیر موجب بوي ذکر فی المستثنى منه چې مستثنى منه به کې ذکر وی ولم یشترط تاسو پوهیږئ مولوی صاحب اعتراض الکه د دې دویم نمبر د 12 صرف درې قاعده نه دي دا څه ویل پکارو اورا پس د الا نبوی او کلام بغیر موجب وی دوا مستثنا منه بذکر وی درې
ورسره مستثنا به منقطع نوي دا به ویلې وي او مستثنا به مستثنا منه باندې مقدمه نوي دا به ویلې وي کنه ځکه چې منقطع به خو بدل نه دی صحیح به خو نسبی وجوبي دی او که مقدمه یې هم بدل نه دی صحیح به هم نسبی وجوبي دی نو دا قیدونه به هم لګولي وي چې کلام یو ورانی ولې درې ذکر کړه دا به ویلي وي منقطع به نوي مستثنا به مستثنا منهم مقدم نوي دای ویلي صاحب د کافی د دې بیان کړي نه دی علامه جمی جواب کوي خبره دي صحیح ده بالکل دا قیدونه ضروری دي ځکه کله درې واړه اولنی قیدونه موجود دي اولنی درې واړه قیدونه موجود وي معنا پس د الا نم وی توجه کلام غیر موجب وي مستثنا منه مذکور وي خو منقطعي به بدل نه دي سیدانه دي به خو نسب واجب دي یا مستثنا په مستثنا منه باندې مقدمه به نسب واجب دي دغه دواړه قیدونه هم ضروری دي منو منګه نو ولې نه دي ذکر کړي وایي چې دغه بیان مخکې تیر شوی او چې هلته نسب وجوبي دی نو معلومه شو د خپله چې دلته به دا دواړه قید نه یعنی منقطعه یا د مستثنا په مستثنا منه مقدمه داسې به نه ځکه که داسې دغه بیان خو تیر شوی هلته خو نسب وجوبي دی که صحیح مې ونه ویلو وګورئ ولم يشترط شرط ونه لګولو صاحب د کافی الله يكون منقطعا چې مستثنا به منقطعا نه وي حالان کې دا پکارو ولا مقدما على المستثنى منه دای منویل چې مستثنا با په مستثنا منه باندې مقدمه وي ولي لان حكمها قد علم فيما سبق حكمهما ده کنه لان حكمهما ذکر حکم د مستثنى منقطع او د مستثنى مقدمي په مستثنا منه باندې قد علم فيما سبق اخو معلوم شوی مخکې سبق کې ایکه ترجمه ده فيما سبق مخکې څه تیر شوی وي کې معلوم شوی نو فاکتفا صاحب د کافی اکتفا وکړلو بذالک هم په دغه باندې چې دغه دا بنوي بس خپل معلومېدله فاکتفا اکتفا وکړله بذالک بس په دغه مخکې فيما سبق باندې اکتفا وشول ته ذکر شوی نحو ما فعلوه الا قليل الګو سره مثال بیانې درې وړ قیدونه بیان کړه دی صورت کې بنا سبم جایز وی او بنا بر بدل میراب ورکول شي مثالی تاسو لږ بروګوري ما فعلوه الا قليلا دواړه ویل شي الا قليلا د مستثنا پس د الا نه واقع ده یو قاعده کلام غیر موجب ده ما فعلوه ما اشتکنا مستثنا منه ذکرم دا ما فعلوه فعلو کې کوم د فاعل ضمیر دی فعلو کې مستثنا منه دا ذکر ده کنه دا درې وړه قیدونه موجود شو نو سره ش الا قليلا مستثنا الا قليل دا به بدل شي ځکه مبدل منه په محل درفه کې فاعل دا به مرفوع وګورئ بالرفع على البدليه د فعلو د فاعل نه بدل شي والا قليلا ویل شي بالنسب على الاستثناء ویل شي بل مثال ونحو ما مررت باحد الا زيدا تاسو ګورئ د ترکیب کې الا زيدن بس د الا نه واقع دی د سیده کنه کلام غیر موجب دی ما مررت ما فکر غله مستثنا منهم ذکر دا باحد شته کنه شته نو دې لپاره درې واړه شرایط موجود شو قیدونه نو دا اعراب به کې جاری کو الا زیدن هم ویل شي دا باحدن بدل شي کنه پیږي الا احدن هم ویل الا زیدن هم ویل شي مستثنا بي بالجر على البدليه والا زيدا بالنصب على الاستثناء وما رايت الا زيدا بالمثال الا زيدا بس الا نم ده کلام غیر موجب هم ده ما رايت مستثنا منهم ذکر دا احدن دوړ اعراب ویل شي الا زيدا بنا بر مستثنا ویل شي الا زيدا بدلم دا احدن ویل شي بالنسب اما بطريق البدليه وهو المختار دا وردا او بطريق الاستثناء وهو جائز غير مختار تاسو پیږئ یو خبره پاتې شولا صاحب د کافی ویل نسب جائز دی او بدل مختار دی بدل ولی مختار دی دو وجه ول ذکر کړي ولی سب زکه چې بنا بر استثناء نسب ورکول دا تشبیهن دی مونږ ویلو کنه د مستثنا
د مفعول سره مشابه ده ځکه مفعول هم پس د مسند الیه نه واقع کیږي او دام پس د مسند الیه نه واقع کیږي هغه منصوب او دام منصوب پیلی مخکې کنه نو د مستثنا ول اعراب دا تشبیها ده او د بدل ول اعراب اصل له مرسه پی دیم د مستثنا د پاره واسطه بکار د الا او اخوات او د بدل د پاره واسطو د ضرورت د دو وجیده بدلیت د مختار دی وګورئ بنا بر بدل نسب ورکولو د غوړه کېدلو دغه وجه و انما اختاروا علماء غوړه کړي دي بدل بدی صورتونه کې لئن النصب على الاستثناء چې ده انما هو بسبب التشبيه دا غوړه تشبيه په وجه ده بالمفعول د مفعول سره تشبيه ده مفعول بس د مسند مسلنه نه واقع کیږي دا هم لا بالاصالت نه ده یو وبواسطه الا ده مستثنا وليعرف واسطه دي الا سره ده ويعرب البدل جده دا بالاصالت ده تشبيه په وجه نه ده وبغیر واسطه ده واسطه سره نه ده پوه شولې بس په ګونو چټې نه منځ کې ډېر راغلي به ورسېدلې کنه څه